بسم الله الرحمن الرحيم. الجاهل يرضى عن نفسه. السعيد من وعظ بغيره. الناس باللباس. الناس على دين ملوكهم. القرض مقراض المحبة. الأماني تعمي عيون البصائر. جاهل انسان آغوی چې دی همیشه د خپل ځان ناراضي او خوشاله او خپل کوي د بل نه اوري او نه مني، دا به د جاهل علامه وي. که د خیر خبره د فائدې خبره ورته بل انسان کوي نو غم نه اوري او نه مني، او د بل په خبره باندې بیا زر خفه کیږي، نو دا د جاهل انسان علامه ده. الجاهل جاهل يرضى راضي یا راضي کیږي عن نفسه د خپل ځان نه، نو په خپل خبره باندې راضي وي، خپل خبره ورته صحیح ښکاري، د بل خبره نه انکار کوي، نه مني، د بل نصيحت نه اخلي، او د بل خبره ورته غلطه ښکاريږي، او د بل نه په معمولی خبره خفه کیږي. نو د جاهل علامه دا شوه چې خپل کوي د بل نه مني، او د ځان نه خوشاله او د بل نه خفه. دغه انسان کې جهل دی، دا جاهل دی. السعید من وعظ بغیره. د نیکبخت انسان، د خوش قسمت انسان علامه بداوي چې دی به پند او نصیحت د بل نه قبلي، د بل نه به نصیحت اخلي، پند به اخلي، عبرت به اخلي، د بل خبره به اوري، یواز خپل به نه کوي، خپل منمانی. بلدا دی یو ډیر اوخیار سړی و، د هغه نه چا پوښتنه وکړه تا دومره ډیر عقل د چا نه زده کړی؟ نو هغه ورته وخندل، ما عقل د کمقل نه زده کړی. نو سړی ورته وخندل، کمقل کې خپل عقل نه وي نه تا ته نه زده کړ. نو هغه هوښیار سړی ورته وایي ما ټول عقل د کمقلو نه زده کړی دی، او داسې مې زده کړی دی چې کمقلو به د کمقلتیا کم کار وکړو نو ما به هغې ته وکتل، نو به د خلکو په نظر کې سپک راتلو، خلکو ورپسې خبرې کولې، چا به ورپورې خندل، نو ما به دغه کار نه ځان وساتلو. نو داسې به ما هر کمقل ته کتل، او د هغه نه به ما عبرت حاصلولو، پند به مې حاصلولو، نو ما په مزه مزه د هغې نه عقل زده کړو. نو زه دومره هوښیار ځکه یم چې ما د کمقلو نه عقل زده کړی دی. نو عقل به تاسو د کمقلو نه زده کوئ، هوښیار چاته عقل نه ښیي. نیکبخت انسان هغه څوک دی چې دې پند او نصیحت قبول کړي، د بل نه عبرت واخلي. اوس د پخوانو قومونو واقعات رب ذوالجلال مونږ ته په قرآن کې بیان کړي دي. څه دپاره بیان کړي؟ خو ویم ورپسې چې دې کې تاسو دپاره عبرت دی، نصیحت دی، یو سبق دی پکې لګېدلی دی که په دې کې تاسو دپاره یو پند او نصیحت او عبرت دی. په دغه واقعاتو کې چې کوم قرآن کې بیان دي، نو ګوره د عبرت دپاره الله مونږ ته بیانوي. نو هوښیار او نیکبخت انسان به هغه څوک وي چې د بل نه پند او نصیحت قبول کړي. السعید سعید معنا نیکبخته، من هغه څوک دی وعدا چې وعظ او نصیحت قبول کی واخلي،
وعظ واخلی یعنی نصیحت والی، پن والی، عبرت والی، بغیره دبل نام، دبل انسان نا عبرت واخلی، نو دا انسان بے اخیار دے، نیکبخت دے، سعید دے. الناس باللباس، خلق د معاشری جدیدہ تیروزی پا جامو باندی، پا ظاہر صورت باندی. اکثر خلق ظاہر تا گوری، بس دا خلق لباس تا گوری، جامع تا گوری. نو کدا چا جامع لباس دسی بیکاری کمزوری وی، نو دا خلقو په نظر کې موږ داسې کمزور ښکارا کیږي. او چې کوم انسان داسې خ لباس چول ډېر قیمتي کپڑے وي، قیمتي لباس یې چولې وي، بوټان دی او جامې دی او صادر دی او سویټر دی، دا رنگ غړې شو یا کالی شو، نو چې خلک ورته وګوري نو ډېر مالدار د خلکو په نظر کې ښکارا کیږي. نو بیا هر انسان په رضان هم نږدې کوي او عزت هم بیا ډېر کوي. د خدای یو ولی او بزرګو چا وځه روټه کړی و وادو، نو هغه بزرګ دی ویل چې قربان تاسو برازي ولیمې ده برازي. چې کله ورځ راغله هغه بزرګ خپل ساده جامو کې داسې ور روان شو، دا واده د کور په طرف باندې. نو چې کله د ولیمې ته ورغی نو په دروازه کې خلک ولاړ دي، داسې چې کم کمزور انسان براغه کمزور لباس او جامه ووا، ندی بنه پر خودو دانو جسه خلی باس والا انسان براغه پاک جامې وی خسته جامې وی چولې وی، نو به پر خود داسې غریب خلک او مسکینان او داسې کمزوري به نه پر خود له عادت. نو دا بزرگ چې دروازې د ورغه نو دی امر رخصت کو نه پر خود درنه د ورته څه پلان کې ما پلان کې راوخته مو وینا اجازه نشته خپل کار کوا. دا بزرگ کور تراغه خسته جامې واچولې، د پاسه په چوغه واچولا او اسرو وختو پاس باندې کېناست او یو مرید ور سره روان شو او د دې واده د کور په طرف باندې بیا ورغی. نو چې ورغی د واده خلکو چې کوتل چې و دا خو پلان کې سیب راغلی دی، د ډېر قیمتي لباس چولیو. نو بس ټول رامنډه کا زلمې مرا پاسه د زلمې پلار مخې دراغه ټول دراغه د دې صاحب اسونی او په ډېر احترام سره درنه بوتلو اسنه په مزه کوس کو صاحب ډېر یو بهترین ځای ورته برابر کړي ولته کینولو او دا رنگ رنگ تو عامونه ورته مخه ته کی خو د ټول ورته لاس پنام ولاړ دی قربان کسه کمی ویني ویلې شي. نو دا صاحب نه خوري خوراک نه کې هر څه مخه ته پراتی دی ورته قربان خوراک نه ته دا لستونه د لاس داسې لګويستو لګیوګت او هغه ورجو کې کی خو خضو بیا ترکارای کې ولا سپین جامې ټوله پوری زبانه ګنده کې ترکارای کې ګنده کې دا خلک دی بزرگ ته وي خورا، دا بزرگ دی لستونه ته وي خوراک نه لکه د خپل جامو ته وي خوراک نه. خلک حیران شو. یو مشر پکې راغی دی بزرگ ته وي قربان څه چللې تاسو ته مو وای چې خورا تاسو خفه معلومیږي او تاسو لستونه ته وای چې خورانه دا اوس په لستونه نه خوري، دا خلک په لاسونو باندې خوري. ابو ذر ورته خواندل ما تم پته چې خلک په لاس باندې روټي خوري په لستونه څنګه خوري. خودم ردا چې وخت دې دروازې تراغم د مالګي خیرنه جامې وي نزدې دروازه کې چا نه پرې خودما او اوس مې چې خپاګو قیمتي لباس واچول نو خلکو زما دومره عزت او احترام کو او دلته په قدر کین علما نو پته لګي چې زما سو قدر لګي چې قدر کوي د جامو خلک قدر کوي، مال سو روټه نه راکې کرا کوي نو د جامو له ور کوي نو زه سره خرم د جامې کې خریوبه خوري کې نزل اړم د خدای په امان. نو نن سبب معاشره کې چې زیات قدر دی د لباس دی د جامې دی. نو ځکه دا صاحب د کتاب وی الناس خلق چې دی باللباس دا پجامو تی روزي د دې اکثر نظرونه دا پجامو پراته دي بس چې د کوم انسان حیثیت جامې مامې لګي خوي د خلکو په نظر کې حیثیت خي او چې د چا جامې کمزوري وي لباس کمزوري او گاډي ور سره کمزوري سورلي کمزوري و نبي خلک دومره په قدر ورته نه ګوري. الناس خلق باللباس پجامو دي اکثر د خلکو تیروتل پجامو کې. الناس خلق علی دین ملوکهم بدین د بادشاہ خپل باندې دي. معاشره کې د هر سړی د خپل بادشاہ په نظریه باندې رواني. کله ملک بادشاہ کې دینداری راغله په تمام وطن کې به دینداری راشي.
او کله ملک بادشاہ عیاشو په تمام خلکو کې عیاشي پیدا شي کله ملک بادشاہ تمام نظریه دنیا طرف ته دنیا ګټه طرف ته وا کندونه کولاولو پیسې جمع کولو دا خلک په دغه مرض باندې اخته شي نو کله ملک بادشاہ دیندارا عوام دیندارا او کله ملک بادشاہ دنیا دارو نو عوام هم دنیا دار شي په خوا دینداری ډیر وا وجه دا و چې بادشاہان دیندارو نن سبب بی دینی او عیاشی ډیر ده وجه دا چې بادشاہان عیاش دي خلق واګي د بادشاہ پلاس کی چې په کوم طرف باندې بوزینو بوتلې شي الناس خلق چې دي علی دین ملوکهم بدین د بادشاہ خپل باندې دي نو که بادشاہي مسلمانو خلق بم دغس که بادشاہي بی دینو خلق بم بی دیني که بادشاہي دیندارو خلق بم دیندار ګرځيږي عمر فاروق صاحب چې کله بادشاہ نو په دنیا کې یو رعب او hebat تاریخو سخت دیندار بادشاہ خدای ترسو د خدای نه ډېر یریدو یو ورځ د مبارک سخت بیمار دی حضرت علی سے یو باندې تلاړ دغه غزین ځان سره یو حکیم را روان ورازی جی عمر فاروق سے بیمار دی علاج کوي بادشاہ وقت دی امیر المؤمنین دی داغه علاج لا ما سره لاړ شي مدینه منوره هغه حکیم سامان راغسته دی د حضرت علی سے سره مدینه منوره ته روان دی پلاره کې حضرت علی سے دی حکیم ته مخ راوړو و صاحب واپس شا بذکر تلاش حکیم سے حضرت علی سے توي ولی حضرت علی سے ورتوي عمر فاروق سے وفات شو نو حکیم ورتوي اے علی ولی د حضور علیہ السلام د وفات نه بعدم وحی نازلېږي وحی خو په حضور علیہ السلام نازلې د غیب خبر به ورته ملاوي دلو تا ته سپته تا ته چا ټلیفون کو هغه خو موبایل هم نشته اعلان شو د سپیکر هم نشته تو ما سره روانو ته ما ته چې علي عمر سے وفات شو دا واپس لاړ شه تا ته چا حال ویلو چې عمر فاروق وفات دي نو حضرت علي سے ورتوي ویندغه مخامخ پټی ته وګوره حکیم ورته قتل پټی کیو چيله سره دا حضرت علي سے ورتوي دا چيله ز په جنم چې دا چا چيله دا او دا پټیم په جنم چې دا کم سړی پټې دي دا پردې چيله دا نن پدی پټی کی سریږي قسم بالله چې عمر فاروق سے بندې نو پردې چيله د پردي پټی نه چرته غیا خړلې نو نن چې دا پردې چيله پردي پټی کی سریږي نو پته لګي چې عمر فاروق سے وفات شوه دی نو چې مدینه منوره تراغ ته پوسو ګورشته عمر فاروق سے مبارک وفات شوه نو عمر فاروق چې د خدای نه یریدو داغه په دور خلافت کې به د سرویم د خدای نه یریدل د پردي پټی مال ونه خړو نن چې بادشاہ د خدای نه یریږي نو خلک بسو یریږي چې بادشاہ کی دینداری نشته نو په خلکو کې لکه مراشي الناس خلق علی دین ملوکهم په دین د بادشاہ خپل باندې دي القرض مقراض المحبت قرض د محبت قیمتي ده اکثر د قرض د وجنه خواږه محبتونه ختم شي خسته رشتي ختم شي د دنیا د لالچ او د قرض په معاملې کې اکثر جګړې په دې معاشره کې د دولت او د قرض نه بیا جوړي مون خلک وایو قرضدار خو چا وجه نه نو وجنی خو نه خو محبت کټ کوي کنه محبت کین چې کوي کنه اوم د دې قرض د لاسه بیا د محبتونه د خوږی دوستانی په دشمنی بدلیږي کنه نو چې د چا پوری معاملې وي یا چا سره تعلق وي نو باید چې قرض دی ور سره نه کوي کوشش دا کوي چې تعلق نه خرابې نو قرض معاملې مچلاوه او کنه تعلق خرابول غواړي نو پیسو معاملات شروع کیږي پیسو کې قرضونه شروع کیږي نو محبت په ان شاء الله زر کې شي سرنګ چې کینچی کول کې د جامو وغیرہ نو داسې د محبت هم کینچی کوي خدا محبت د قرض په کینچي بیا کینچی کیږي القرض قرض چې د مقراض المحبت دا کینچی د پاره د محبت دا الامانی امانی دا جمع د امنیتون دا په معنا د ارزو سره امید دا مونږ ارزوګان نه کوو چې کاش کې داسې وي او کاش کې داسې وي دغه ارزوګان چې دي دا امیدونه دا بے ځای په ځل کې د شیطان چې وګدو خیالات او امیدونه درچي دا د انسان د زړه سترګې مړندوي د سر سترګې مړندوي دغه انسان بیاړون کول شي
د آخرت فکر او د آخرت غم ته بیاړه نوزي او کچا د لستم او امید درک چې ان شاء الله زبدل داسې کوم زبدل اسوي نو کر کوم والا غټ غون ته کی معمولی غون ته کی حیثیت وي نبی موږ اند کانو شي دغه په هر خبره باندې بیا صدقت او امن او سلمنا بیا هر خبره مون او بیا ورته نه چینه بکی گزارو قرباني ګټل معمولی تمه در کې لګ ارزو امید ته پړ کې واچي نه به انسان دا غډیر د رومدار بیا کوي ولی ذکر د سلسترګي بیا ډندیش الامانی ارزوګانی چې دي لاندې کی جمع امنیه بمانه ارزو بمانه د ارزو سره ارزوګانی چې دي تعملون دوی عيون البصائر اغه نظرونه دسترګو نظر ډندوي بس دې دې کوله خام اوس ورته ګوري الجاهل جاهل يرضى راضي عن نفسه ذزاننا السعيد نیکبخت او انسان خوش قسمت انسان من هغه سوق دی او عزت چې پند او عبرت والی بغیره د غیرنا الناس تمام خلق اکثر خلق چې دی باللباس تدی نظر تر لباس دی الناس خلق باللباس پجامو دی یعنی تیروتل د خلقو پجامو دی الناس خلق چې دی علی دین ملوکهم په دین د بادشاہ خپل باندې دی القرض قرض مقراض المحبت دا کنچی د پاره د محبت الامانی ارزوګانی تعمیرون دوی عیون البصائر نظرنا دسترګو لرا الجاهل جاهل انسان يرضى راضي عن نفسه د ځان نام السعيد خوش قسمت او نیک بخت من هغه سوق دی او عزت عبرت او پن حاصل کی بغیره د غیر نام الناس خلق باللباس تروتل خلقو چې دی باللباس پجامو دی الناس خلق چې دی علی دین ملوکهم بدین د بادشاہ خپل دی القرض مقراض المحبت القرض قرض معاملہ چې دا مقراض المحبت نو دا قنچی د پاره د محبت او رشتہ داري دا الامانی ارزوګانی چې دی تعمیرون دوی عیون البصائر نظرنا دسترګو لرا دسترګو نظر پیډوندېږي بس